شو سره یو خبر بلم چلیږي چې دلته کې په کابینه کې وزیران هم بدلیږي څه وزیران لړکۍ نوې وزیران اخلي د چا چې کارکردګي دغه یو ګروپ بندي چې دا دوی خو چې نشته د خو ګروپ بندي را دغه شو په راتلونکي وخت کې به دا د پاکستان تحریک انصاف لپاره لکه ډېر ایشو به په دې کې راځي ایشوز به په دې حساب باندې راځي چې یو طرف ته به چونکې دوی به وایي چې مونږ دا نور هو یو شی چې دا کوم نوې ټیم راشي نو که دوی به بیا ښه سټرګل کوي دوی به سټرګل د دې لپاره کوي چې مونږ هم که ډیلیور نه کړو نو بیا به مونږ ته ډېره زیاته مسلې خو دا چې هغه کوم مخکینی ټیم دی هغه به بیا څه صورت حالي دا به لکه د پاکستان تحریک انصاف لپاره ډېر چیلنجینګ وي خو په دې کې یو څیز کامن دی چې د پاکستان تحریک انصاف کوم ورکر دی نو بس هغه د خپل لیډرشپ په دغه باندې او صرف لیډرشپ هغوی صرف عمران خان ته وایي چې هغه ورته څه وایي نو بس هم په هغه پسې به رواني که ورته وایي چې په الیامین ګنډاپور پسې روان اوسئ په الیامین ګنډاپور پسې به رواني که ورته وایي چې په علیه حمزه پسې روان شئ په علیه حمزه پسې دوی کې دغه څیز دی کمپین د کنزلو د پسې شروع کړه هغه پسې به شروع شي دا پکې ډېر عام خبره ده هغه شی ختم شوی نه مړ سوال نه پیدا کېږي چې ختم شي سوشل میډیا وګوره خیران به شي داسې لونډې لپاړې دي پې چې صرف د کنزلو دا وسله ده ورسره نور دوی سره هېڅ هم نه دي پاتې په دې باندې پوزیشن نه دی هغې دومره جر کړی دی چې هغوی د خولې نه چړ هم نشي ویستی خپلې منصوبې هم چې کوم دی په سوشل میډیا باندې نه اناونس کوي بلکې د خپل لیډر هم صفت نشي کولی ولې وي کنځلې کوي یار او هغه د کافر بچي دي داسې کنځلې کوي چې خیران بچي که نه نو زه دغه یو وسله ورسره پاتې ده نور د سره په دلیل خبره نشي کولی چې موږ دا کار وکړو موږ دا کار وکړو موږ دا کار وکړو موږ یو ښه منصوبه وروړه لکه نن زه تا ته د صحت کارت دا منصوبه ویم دا دوی سره د 12 کالو نه یو ختیار دی چې کله نه دا راغلی ده خو د ټولې صوبې پڼ چې کوم دی صرف د یوې منصوبې ته مختص کړی دی بل د دوی ټک کار وکړي چې علم سره بیا مزه نور د ترقۍ عمل د دوی وکړي دا هسې اعلانونه دي ټک هم نشي کولی تر څو چې دا منصوبه بل دا په صابون ولاړه منصوبه ده تر کومې چې دا صوبه قرضداري کوي دا منصوبه به رواني او چې دا صوبه د قرضدارۍ نه بچ کوي دا منصوبه به بندېږي بل دوی سره بیا بله څه لار نشته دی او چې هر نوی بل حکومت راغی پوی کس راغی خدمتي کس راغی هغه به ډومبې دا منصوبه بندوي او دا منصوبه بندولو کې چې کم دی نو بیا د دې صوبې پیدا ده او په کار ده چې دوایان ارزانې کړي په کار ده چې هسپتالونو کې د دې په ځای ډاکټران زیات کړي دا کوم صورتحال چې دی نو په دې صورتحال کې خو لکه دا مونږ چې کومې خبرې کوو اگر چې خلک پرې زمونږ ډېر زیات دغه کوي چې دا تاسو ون سایډډ لګیږي او دا چل دی واغه چل دی خو په دې کې الفان چې دا کوم مثال په توګه باندې که ټیم بدلیږي نو ټیم خو به اوس مثال په تور یو ټیم ښه ډیلې ورکوله هغې په ښه شان سره کار کوو لکه ته خو ګوره ته خو صرف د دغه پورې تړی که نه چې یاره د عمران خان صاحب د رهایۍ په مسله کې داسې دي خو زه دا وایم چې که دا ټیم بدلیږي په دې کې څه کمې بیشي کېږي لکه دا په خاصه توګه په وزیرانو کې کمې بیشي کېږي لکه څوک وزیتې نوې پکې راځي نو د دې به ګورې صرف واحد دا یو خبره وي چې دا کوم د کرپشن خبرې اترې را روانې دي نو دا به د هغې بیس وي او د دوی به دا مطلب وي چې مونږ په دې صوبه کې کار وکړو مونږ په دې صوبه کې نه ده که مونږ د راګیرول نشته دی خو لکه دا نور چې نه کوي خبره ده راګیرول خو په دې کې څه توک زده نه کوي چې که راګیرول خو بس بیا خو تیار خلک دي ورسره دا د تیمرګرې کالج دی په تیمرګرې کې میډیکل کالج دی او د هغې کې په اربو روپو کرپشن دی مسلمان یو طالب علم پکې نشته دی او کالج روان دی ټول ستا پکې دی دغه ورلاغشتي دي بل سیمه ورلاغشتي جواز پیدا کوي څه لا جواز دي کې د جواز څه دي نشته دی ول جوازونه پیدا کوي کنه چې دا فیوچر کې چې کوم دا ډیر خدغه کیږي دا نیمل یونیورسيټي دا یا القاده ټرست یونیورسيټي چې کومه ده چې دا خو دوی په خپل و چې دغه کې دا مسلې پکې دي او دا چې حق وی کنه نو دا صوبه چې کومه ده نو دا کم طرف ته روانه ده چې دوی حق شروع کو او د خپل کسانو نه تاسو پوښتنه را شروع کړله خو اگر چې عمران خان ته د صوبې د کرپشن چې هغه د خد نه زیات شونه دا ورته اوس وایي چې د خد نه زیات شونه دا خو اوس کمې راوستل دي نو په هغې کې اوس خو دا وزیران دوی لرې کوي دلته وزیر د کال لپاره په څو اخلي دا په کروڑه روپۍ باندې اخیستل کېږي هسې بېسه په میرټ خو دلته چاته وزارت نه ورکوي چې هغه دلته یو کاکا راته ټلیفون کړی